السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوږو اوریدونکو کتونکو په دې میډیا باندې د یو منکر حدیث په توګه یو منکر حدیث او د یو گمراه ویډیو ډېر زیات چلیږي. اکثر کسان دغه باره کې تپوس هم کوي. څو کسانو ماته په خپله دغه ویډیو روم لیږله او څو کسانو تپوس هم وکړو. انشاءالله دا ویډیو زه د هغې دپاره کوم دغه کسان چې دي هغه به مطمئن شي په دې باندې. تاسو به په خپله هم هغه اورېدلي ډېرې زیاته. اصل کې خو دغه څه داسې لکه څه دغه مسله نه ده کړې چې یا یې دلیل سره خبره کړې یا یې څه وضاحت پکې کړې، هسې د جهلاو په شان عامو خلکو په شان یو عامه خبرې کړې ده. نو زه به هم چې د هغه له عام یو جواب ورکوم، که بالفرض بیا هغه ده کوو بیا به سره خبرې اترې کوو، خو دومره دي چې ستاسو د اطمینان دپاره د عوامو وروڼو د تسلۍ دپاره دغه ویډیو کوم. خو د هغې نه مخکې اول د باندې دغه ویډیو هم چې د هغې دا څه خبرې کړي دي او کوم ګمراهي خوره کړې ده او د عوام وروڼه کوم پریشانۍ کې اخته کړي دي، اول دغه ویډیو ګوري او د هغې سره بیا دا کوي چې دا ویډیو به چې څنګه دغه ویډیو ډېره وایرل شوې ده او اکثر کسان ګوري او شیر کوي او کسانو ته لیږي چې دې باره کې تاسو لږ وضاحت وکړئ. نو دا ویډیو چې ده دا به هم شیر کوي ډېرې زیاته چې دغه عوام وروڼو ته ټولو ته ورسي او هغوی د دې نه خبر شي، او خاص کر دغه ګمراه چې کومه فرقه ده او کوم دغه ګمراه کونو او کوم منکري حدیث دي دغوی ته هم چې دی دا ویډیو ورسوئ. نو اول دا ویډیو در سره چې دی شریکوم، دا ویډیو چې دی دا وګورئ بیا په دې باندې چې یو څو خبرې کوم انشاءالله. دا کوم انسان چې جمع ولاړه ده او هلته دی لګېدی اودس کوي او څلور رکعاته مونځ دی، څو رکعاته مونځ دی؟ مثلا څلور رکعاته مونځ دی، ماسپښین دی یا مازدیګر دی یا ماسخوتن دی، او دی هلته اودس کوي لګېدی او ده ته ښه پته ولګېده چې زما نه دوه رکعاته تللي دي، دوه رکعاته دې څه شوي ځکه ویې کتل هلته نه لګیا دی اودس کوي را روان دی، پته ورته ولګېده دوه رکعاته ماله تللي، یا ګړۍ ته یې چوکته اندازه ولګېده چې په قاعده ملګري ناست دي دوه رکعاته رانه دې چې نیت تړي څنګه تړي څه وایي څو رکعاته مونځ کوو؟ څلور رکعاته مونځ په دې حضیر امام پسې، په دې حضیر امام پسې دوه رکعاته کوي که څلور کوي؟ دروغ یې ویل که نه؟ د دروغو نه مونځ شروع شو د الله بنده. هغه اولنۍ خبره خو مې چې راته کړې وه خو دا وه چې د بدعت نه مونځ شروع شو. ده سره اوس څه کوي دې کذاب سره جومات ته راغی او دروغ وایي لګیا دی، ښه ورته پته ده چې دوه رکعاته رانه تللي دي او وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر امام پسې. لکه د الله بنده حضیر امام پسې ته دوه رکعاته کوې، دوه رکعات به امام پسې کوي، صرف اخري را لاندې کوي، بیا هم دی وایي څلور رکعاته فرض مونځ کوم په دې حضیر، بیا هم وایي ومخه دروغ وایي لګیا. نو چې د چا مونځ د دروغو نه شروع شو، زما محترمو دا کوم مونځ دی؟ زموږ دا خبرې خلکو ته ناشنا ښکاري، ته ناشنا نه دي، خو دا خلک د دین سره ناشنا شوي. تاسو چې ویډیو وکړه د د ګمراه کون خبرې هم تاسو اورېدلې او کوم د جاهلانو په شان خبرې چې کړي دي دغه هم تاسو اورېدې. اصل کې دی د علم او یا د سره دغه نه چې دی خبر نه دی کتاب د ځکه دی دا خبرې کوي د عوام وروڼو په ذهنونو کې یو اشکال چې دی پیدا کوي. اصل مسله دا ده نیت چې دی نیت اصل کې د زړه قصد او ارادې ته وایي. لکه مثال پر ورور دی هغه په کور کې مونځ دا اودس وکړو او د جومات ته د مانځه په ارادې سره د مونځ چې دی نیت دی ٹھیک شو. بیا چې دا کم نیت منګه وایو چې مثال په دوه رکعاته یا څلور رکعاته او د دې ټي مونځ کنه دا صرف د اظهار د پاره د نیت اظهار کول دي ٹھیک شو. نو دا د نیت اظهار کول دي، د اظهار د پاره داسې الفاظ ویل کېږي. دغه چې دی اصل کې نیت د زړه قصد او اراده ته او دی چې دی جومات ته راغلی دی د زړه قصد او اراده دغه څلور رکعاته مونځ دی ٹھیک شو. بیا دا ده چې دا مسبوق چې کوم وروستو راغلی دی دا حکمن د امام سره شامل د حکمن د جمع په حکم کې دی، ځکه چې دی کله د دوه رکعاته وشي او امام سلام وګرځوي نو دا کم کس چې دی دی ورسره سلام خو نه ګرځوي او نه دغه دوه رکعاتو د فرضان نه چې دی بل نیت تړي همدې چې دی پاسي او دغه دوه رکعاته کوي نو دی حکمن په دغه جمع کې چې دی هغه شامل دي. بل د حدیث مبارکو کې څنګه راځي دته چې دی پوره د جمع ثواب میلاویږي. دا خدا نه دی چې دته د دوه رکعاته چې دی د جمع میلاو شو دوه ورته ځان ثواب میلاوي بلکې مکمل د جمع ثواب ورته میلاویږي. نو دا د چې دا غریب د علم او د دین چې دی خبر نه دی بل د دې خلکو نه چې دی انتهایی ځان چې دی هغه ساتي دا لوپټۍ چې په سر راچولي او ځان یې چې دی داسې پټ کړی کرم او ځان ته ډېر القابات کوي. نور د علم او دغه نه چې دی دومره خبر نه دي، صرف چې دی د عوام وروڼو په ذهنونو کې اشکالات پیدا کوي. نو عوام وروڼو ته داخل چې د دې خلکو ځان وساتئ. او یو بله مسله د هغې باره کې هم څو کسانو ته پوسټ کړي انشاءالله آینده ویډیو په هغې باندې هم کوم چې جورابو په مسې په باره کې. نو دا ویډیو چې دا هم چې دی ډېرې زیاته شیر کړي دغه کسانو ته ورسوئ او خاص کر او کوم عوام وروڼو دي هغوی ته هم ورسوئ. نو دې باره کې چې دی څه دغه نشته زمونږ چې کوم نیت کوو نو دا د نیت اظهار دی او دې ته دروغجن نه ویل دی
د په خپل چې د کوم خبره د په خپل کذاب دی او د دې په خپل په نیتونو کې چې د هغه فرق دی نو د دې د وجې نه د داسې خبرې کې داسې اشکالات چې دی هغه پیدا کوي او د عوامو ورونو ذهنونه چې دي هغه منتشر کوي او هغوی په پریشاني ځکه ما ته ډېرو کسانو چې دی دې په باره کې دا چې لکه دې سره اوس وکړو او دا مسله څنګه ده نو دغه ورونو ته چې دی دا ده چې ځان په پریشانۍ کې ما اخته کړي مونږ چې کوم نیت کوو دغه صحیح دی د نه کذب دی نه دروغ دی او صحیح چې دی هغه مونځ دی مونځ د جامع ثواب چې دی دغه عوامو ورونو ته تاسو ته میلاویږي دا تاسو په دروغ چې دی هغه نه راځي